24 घंटों کې پیر الله تپوس کو زما د بیمار او ز انسان مو هغه زما رب دی هغه زما مالک دی ز مخلوق هم هغه زما خالق دی مانه به تپوس کو ایوب وایا صحت ته څنګه دی وای قسم دی هغه ټول روز به ما پاغه باندې تیروله چې الله زما د بیمار پرسه تپوس کړي ایوب علیہ السلام 16-17 سال د بیماری په بستر باندې تیر کړه تا نه تپوس کوم ته په 16 روز هم نشي تیروله او کشپاړه ضرورت لري دغه په بستر باندې تیر کړه بیا ستاسو د خلینو کفریه الفاظ وزي یا عجیب بس خدای را نیولې منو الله دې معافي وکړي او یاد سات زما د طرف نه یو جمله ورنن د منبر نه چې الله د چا نه رضا شي او څوک خوښ شي او دلیل والا خبره کوم بلا دلیل خبره نه کوم چې الله د چا نه رضا شي او تپوس کوي بیماری او مصیبت پر راشي ورنه تاسو ته په لنډو مختصر او صریح الفاظو کې چې په کنجر سړي باندې بیماری نه راځي ښه یو انسان کنجر دی پلیت دی الکه تاسو ته لنډ مثال وایم مونږ الکه پښتو کې دا مثال کو یاره چې په پلیت بوټي باندې سپیم متیازې نه کوي دا مونږ وایو کنه په کنجر سړي باندې بیماری نه راځي په آرامي په خنزیر سړي باندې بیماری نه راځي او که بیماری کې انسان او بیماری راځي زما رب ته نږدې شي زما رب تپوس وکړي نو بیمار شي زما محترم او دلیل والا خبره کوم ایوب علیہ السلام بیماری 16 سال تیر کړه گویا بچی ته لاړه زما محترم هغه بیبیانه ته لاړه مال ته لاړه یو زنانه یو بیبي سره پاتې شو ورته وای د الله پیغمبره بس ته زم قسم دی بیماری پتا باندې دا 16 سال تا پکټ باندې تیر کړ بیماری پتا باندې را سقالت په ما باندې راغله دا سنا چې زستا په خدمت باندې تنگ شم زستا خدمت ته حیات تر مرګ پورې تر قیامت ته سبا پورې بولارم ته زما خاوند ته زما د سر تاج ته د الله پیغمبر ته د الله خوخه د الله رسول زتا ته قیامت د سبا پورې ولار لیکن باس تا تکلیف نشم لیدې الله ته وای چې زمانه بیماری ختمه کا دا ایوب علیہ السلام ورته وایا ما په صحت کې زونه زمانه تیر کړی دا خزه ورته په صحت کې د 60 سال تیر کړی دي ښه په صحت کې مې 60 سال تیر کړی بیماری کې 14 کال لیدي شو الله ته څنګه له حکم زما بیماری کې مې 14 کاله د شپېتو کالو نیمه مې نه دواله څنګه الله ته چې الله ته ماروخ هغه ایمان او د انبیا او زما محترم ما وی دلیل ولا خبره کوم زما محترم وی تر دې چې ایوب علیہ السلام پوښ دعا وکړه الله ز پیغمبر ما زمانه امت ته خیر رسیږي نو که زه په دا کټ پروت یم الله نو زه به دعوت او تبلیغ څنګه کوم ما ته پته ده دا بیماری مستا یو نعمت ته اوس د انبیاو جملې ته ګوره زما محترم الله ما ته پته ده چې دا بیماری مستا یو نعمت او انعام ده الله زما د بیماری دا نعمت د صحت په نعمت باندې بدل کړ ټول څوک سره سبحان الله کلماتو ته توجه شه د انبیاو بیماری در باندې رااله تنگ شو ولکه زما جمله د وخت را ده چې سجده کې کته دعا کې او بیماری دی اوګده شو الله بیمار ما بیماری ختمه کا الله وی خفکیږه ما په دې باندې دعا کوا لیکن د دعا طریقه د هغه ته د جمعې پر راځي د علماونو به د دعا طریقه زده کې او دا د انبیاو خبري اوس کته الله ته الله ما ته پته د بیماری مستانه نعمت ته او صحت مستانه نعمت ته الله د بیماری د نعمت را د صحت په نعمت باندې بدل کا الله وی ډیر خوشاله تعبیر کې فرق دی زما محترم دا چې ته جمعې د وخت راشي نو سبز دکې اخر کې صرف د الله اکبر لرامن دی وې کنه زم دا مونږ کېږي نه قانونو کې بیا د ماسپخین مونږ کو جمعه د کېږي نه زما محترم زمونږ د اډې والا دا شی کوي ډېر زیات هم د دې اډې نږدې یا خو چې ته پته ولګېږي سپیکر باندې आवाज راځي چې الله اکبر کېږي دا به رامنډې وایي بیا الله دې او که ما یو قسم ولید د دې اډې دا خبره یاد ساته د ما خوله ګورې زه بیا نه په دې باندې نه کېم چې دا به زمانه خفه شي زه به بیا الله ګورم چې الله وایي ته دا منبر باندې ناست ته حق وینا ولې نه ده کړې تا ولې دې ته نه دي ویلې چې د وخت راځه د قیامت پر الله ته زه نشم چې ما په رښتیا او دغه د ګریوانه ونیسي او مرۍ کراله پړې واچي راکاږي او ناوخته کس ته اډې والا راغی ګوره زما خوله بیا نه بندېږي دا خبره یاد ساته که په دې تاسو خفه کېږئ او که رضا کېږي وایي دغه ایوب علیہ السلام چې دعا وکړه الله دا نعمت بدل کا وایي زمانه تېرېدا ښځې ورته یو پیره وویل توجه کوي اخیری خبره کوم د ما محترم ښځې ورته یو پیره ووی د الله پیغمبره بیماری والا زندگی خو که دا دغه والا زندگی ښه ده وی ایوب علیہ السلام خو دعا کړو الله دواړه صحت هم نعمت دی ځکه چې موسی علیہ السلام یو پیره کوی تور ته لاړه منځ کې پکې خبر را دي وی الله ته چې د انسان نه رضا شي او د ټولو نه لوی نعمت ورکړي نو دوه درې دغه راځي یو داسې دا کې را دي مونږ وایو اورو الکه چې موسی علیہ السلام ته الله ته وی الله ته چې چانه رضا شي نو څه ورکړي نو زما رب جواب کې وی زه ول لور ورکم لورې پیدا شي خبره ته توجه کوي بعد خلک په لونو باندې خپکی دیم الله چې ته نورم رضا بیا سکه نو الله وی دیم لور ول ورکم دا زه رضا شم ډیر
الله چې د دینه زیات رضا او ستا د رضا انتها نه ونه بیا زما رب ورته موسی زه ول درېمه لور ورکم دا زما د رضا انتها ده یو خدا خبره ده دویمه الله ته چې انسان له نعمت ورکې په مختص مکه بهترین نعمت چې د هغه نعمت په باندې بل نعمت نشته الله دا څه ورکې زما رب کوی تور باندې موسی ته وې موسی علیه السلام ته زما رب وې بهترین نعمت چې ورکوم په مختص مکه د نعمت انتها ده او په باندې نعمت نشته هغه د صحت نعمت ته د دې نه غټ نعمت نشته ټول څوک سره سبحان الله چې په صحت باندې روغې که نه زه وایم او خولې ته د خورې واچولې نو هغه به ستا وجود کې توانایي جوړوي ته به بړاوي ته به برابرې او کنه په صحت بیمار ته دا پروټونه چیلی او چرګان وخه لیکن تا ته دغه نه پته لګیږي تا ته پته لګیږي چې د مرګ په بستر باندې پروت د دنیا لوی نعمت چې دا د انسان صحت دی وای دا کور ولا ورته وې ایوب علیه السلام ته د الله پیغمبر نعمت کم نعمت بهترینو بیماری والا که دغه ایوب علیه السلام ورته جواب کې وای قسم دې دوانه خو دوانه زمانه خېوي لیکن یو زمانه ویم چې بیماری والا زمانه تپوس کوم بیماری والا په ما باندې خولي زمانه تیرا حضرت اخو سختی والا زمانه وا اخو تکلیف والا زمانه وا اخو درد والا زمانه وا اخو مشکلات والا زمانه وا اخو جړا والا زمانه وا حضرت پاغي باندې ول رضای ایوب علیه السلام د طرف نه جمله وره په هغه جړا باندې ذکر رضاو په هغه درد باندې ذکر رضاو په هغه تکلیف باندې ذکر رضاو په هغه مصیبت ذکر رضاو قسم دې چې په 24 غنټو کې با زما ایوب نه رب تپوس کو وایا ایوب صحت څنګه دی 12 غنټې به ما په هغه کې تیرول ټول څوک ته سبحان الله مانه په 12 غنټو کې اوپیرا په 24 غنټو کې اوپیرا الله تپوس کو زما د بیمار او ز انسان مو هغه زما رب دی هغه زما مالک دی ز مخلوق هم هغه زما خالق دی مانه به تپوس کو ایوب وایا صحت څنګه دی وای قسم دی هغه ټول روز به ما پاغه باندې تیرول چې الله زما د بیمار پرسه تپوس کړي زم الکه چې ستا بیمار پرسه له عمران خان ناغه ته خو به مړ شي کې دي شي په بستر باندې مړ شي او چې بیا حقيقي بادشاہ د چا تپوس کی الله د چا تپوس کی چې وای بیمار پرسي د څنګه ده د عام خبرې نه دي زما محترمو وای دا هغه بیماری ولا دغه زما د پاره خو چې الله به زما تپوس کو نو یاد ساته زما محترمو یاد ساته چې بیماری در باندې رااله خوشاله شه الله ستا په یاد کې رالم الله ستا په یاد کې رالم الله ستا په یاد کې رالم چې بیماری درد راغی الله ستا په یاد او که په دغه درد باندې د شکو وکړه په دغه درد باندې دی گویا چې الله نه دغه وک قسم دې دا بیا دغه نه دی دا بیا د الله د طرفه امتحان نه دی دا د الله د طرفه بیا عذاب دی ګوره الله دې معافي وکړي نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې دریم نصیحت نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا وکړه چې یاره د الله په رضا او د الله په تقسیم باندې راضي شه ځکه د الله رضا او د الله په تقسیم باندې راضي کېدل په حقیقت کې په هر حالت کې زما محترمو که ته ګناهګار مې شرمنده شه الله ته الله زه ګناهګار یم زما بل در نشته خدایه زه الله زه خطاکار یم الله زه سیاکار یم په هر حالت باندې به رجوع فقط یو ذات ته کېږي الله وایي چې هغه زما د رب ذات دی او چې زما د رب ذات ته بنده قسم دې دومره خوشحالېږم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام